بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو وائی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت دوم د سیکنڈ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د سیکنڈ کلاس دویم کلاس سټوډنټانو مونږه تاسو ته بیا د اردو په کلاس کې حاضر یو. سیدا بدی بوک کې مونږ څه تقریبا 10 یونټي 10 سبقونه ویلو. راځي چې نن سبق نمبر 11 تاسو لدرکو بدی اردو بوک کې. تاسو به بدی باندې پوښی وای چې کوم لس سبقونه ویلو مهنت کرنے والے دا مونږ تاسو له درکړو. راځي چې ورپسې یو لسم سبق درکو. 71 نمبر پیج دی 71 او سبق نمبر 11 دی او بجلی بچای. وای راځي چې بجلی سکو بچ کو مطلب دا غي حفاظت وکړو دا غي قدر وکړو. صحیح ده. لکه دا سبق کې ولی بدی کې شامل کړي دی دا ځکه بدی کې شامل کړي دی چې زیاتر د ماشومان خلق لکه کمی کنه د دوی مایند کچوي نو دوی بدی سيزونو ډیر نه پويږي. یو سیز په کمره کې په کوټه کې په برنده کې ان پری دی پکې لایټ یا بل داسې یو سیز وي هغه کولاو پری دی نو هغه ما شان چلیږي. لکه د دې خدا نقصان دی کنه بجلی ضایع کیږي دغه شان د اسراف کې راځي نو دغه سيزونو خیال ساتل پکار دی دا موږ سره بدی کې ځکه شامل کړي. پوه شئ چې ماشومان سره دا لک سوچ سمج پیدا شي یوازې ماشومان سره نه هر چا سره هغه کو غټي کوواله دي چې هغه سره دا یو سوچ پیدا شي چې دغه سیس ته غورو کی او د دې خیال وساتي. صحیح ده. نو وی راځي بجلی بچ د بجلی قدر وکي چې هغه تاسو بچ کی مطلب صحیح طریقې سره یوز کړئ. ټیک ده. نو د کې لومبه وی ګوره سنانه کا سبق. سنانه کا سبق څه مطلب دی؟ مطلب د اورولو سبق. لکه سنانه څه مطلب دی؟ مطلب زدا تاسو ته وېما او تاسو یې اورئ نو دا سنانه کا سبق شو. او بل بدی سبق کې ایکسرسایز مشق نشته. صحیح ده. صرف د اورولو سبق دی چې تاسو ته وېما او تاسو په پوهه شئ او هغه کارونه په ځان کې راولئ چې موږ بدی سبق کې سو ویلو. صحیح ده. نو دې ته وی سنانه کا سبق. فرسٹ راځي ګوره سوچے اور بتائے. سوچو کوي او موږ ته وایي سر ته وایو. پهلنې کوېسچن کوي ګوره بجلی کې کوئی سے دو استعمال بتائے. د بجلی یو دوا استعمال موږ ته وایي. نو ګوره تاسو کو چاري خیال کړی وي د بجلی زمونږ ډیر زیات استعماليږي. هر یو سیز زمونږ په بجلی روان دي. خیالم دي څومره چې کارخانه دي فیکټری دي مختلف ارګنایزیشن دي ټول دا په بجلی روان دي. خیالم دي دا ټول کې بجلی استعماليږي یوز کیږي. هر یو سیز په بجلی دي. نو دین علاوه کو تاسو خپل کور طرف ته راشي یو وړوکی کور دی دچا هغه کې هم ګوره ټول استعمال د څه شي دی د بجلی دی. انګلیش کې ورته سوی الکتریسيټي بجلی ته. صحیح ده. لکه ګوره تاسو خپل کور نه سٹارټ واخلئ کو فار ایگزامپل تاسو جامې وینځئ هغه په ماشين وینځئ په څه شي چلیږي په بجلی چلیږي. کو چری تاسو جوسر استعمالوي هغه هم په بجلی چلیږي. کو چری تاسو اسری استعمالوي هغه هم په بجلی ده. کو تاسو فرج لګوي صحیح ده کنه فریزر لګوي هغه هم د بجلی سره تعلق دی. دین علاوه کو لایټ لګوي پکې لګوي صحیح ده کولر لګوي دغه شان نور هیټر ایټسټرا دا څومره سيزونه موږ یوز کوو نو د دې تعلق سره دی د دې تعلق بجلی سره دی الکتریسيټي سره دی. نو موږ له پکار دی ګوره چې دا دومره سيزونه زموږ په بجلی چلیږي نو موږ له بیا داسې هم پکار دی چې دا غي خیال وساتو او اسراف نه کوو. څومره دا غي استعمال له اغي کوو اغه نه سیوا نه کوو. ټیک شو. نو دی کې تاسو ورته ویل شي کولر پکې بلب اسری شوا د شان ماشين ایټسټرا دا ټول پکې شامل شي. دا د دې پهلنې کوېسچن دی تاسو له جواب ورکول شي. بیا سیکنڈ کوېسچن کې ګوره اگر بجلی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے. کچھ بجلی نه وي نو موږ بس کوو. نو ګوره د عجیب کوېسچن کړي دی. کوېسچن دا کړي چې بجلی نه وي نو موږ بس کوو. نو زموږ ټول کارونه ودرېږي کنه. هر یو سیز زموږ په بجلی چلیږي هر یو سیز زموږ په بجلی روان دی. نو کچھ بجلی موږ نه ختم شو بجلی لاړه زموږ ټول کارونه ودرېږي. ستا ماشين باندې چلیږي فریزر باندې چلیږي فرج باندې چلیږي جامو وینځلو ماشين دغه شان اسری شوا نور داسې جوسر ایټسټرا څومره سيزونه دي کولر نو دا ټول بګوره بندوي. نو موږ له بکاری د دې خیال ساتو او کو بجلی نو نو داغي زمونږ چې کوم کارونه دي هغه ودرېدل شي د بجلی په وجه. ٹھیک ده. راځو سبق طرف ته سنانے کا سبق ته ګوره وای ټیلی ویژن پر کارټون لګے ہوئے تھے. ٹھیک ده. نو بدی سبق خلاصه جرنل تاسو ته ما چې بدی کې د شان والد سي وی د شان د لور وی زوی وی هغه کور تراشي نو ماشوم تاوازو کې چې راشي صحیح ده چې بچیا د خراشي نو هغه په یو کوټه کې ناس وی ټي وي ته نو چې پلار आवाज وکي هغه ول ځان راورسي خو هغه پکې او لایټ په کوټه کې ان پری دی ټلویزیون ارسه ان پری دی نو پلار ته پوسو کې چې آیا تاسو هغه بند کړو کنه اورته نه نو هغه سي د بجلی ګوره ځای کیږي ځکه هغه التفضل او پری خود الامدا ستیرال
نو پلارو ته بیا وای چې دا سې نه کول پکار، دا په اسراف کې راځي او دا فضول خرچي ده. دا چې فضول خرچي نه دی کول پکار، دین الله تعالی منی فرمایلی دي. صحیح ده کنه. نو دې سبق کې دا خبره کوي موږ سره. نو راځو سٹارټ لګور سوی ټلي ویژن پر کارټون لگے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا. وی ټلي ویژن باندې کارټون لګیدل یو. صحیح ده کنه. په ټي وي موږ کارټون ګورو کنه، کارټون آنوي ماشومان متناسوي او ګوري. پنکھا چل رہا تھا او پکې هم روانو، پکې هم لګیدل یو. اس وقت ٹی وی والے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا. بدے وقت کی کم چې د ټي وي کمره وسای د ټي وي ټلي ویژن یادې ټي وي ټلي ویژن د ټلي ویژن په کمره کې هیڅوک هم نو، هغه خالی. ابا جان کمرے میں آئے تو انہوں نے آواز دی، بچوں کہاں ہو تم. ابا جان چې کلا کمرے ته رااله نو هغه आवाज وکړو. سیدا چې بچو کم ځای کې وای تاسو چارته وای. راشد اور کلثوم دوسرے کمرے میں بیٹھے کلونو سے کھیل رہے تھے. راشد او کلثوم سینا رو خور دي نو دوی په دویمه کمره کې خپل کلونو سره څه کول، لوبي کولې. کم ټویز چې دي هغه چې کم لوب سامانونه دی هغه سره لوبي کولې لګیاو. ابا جان کی आवाज سنकर دوڑے دوڑے آئے. چې کله د خپل پلار आवाज دی واوریدو، ابا جان आवाज واوریدو نو په منډه منډه ورلا راغله. صحیح ده. سوئی ګورا ابا جان بچو آپ نے ٹی وی اور پنکھا بند نہیں کیا. ابا جان بچو تو بچو تاسو په ٹی وی او پنکھا بند نکړوي. راشد ابا جان اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں رہا. راشد ورله جواب ورکو چې ابا جان پلاره دغه طرف ته زمون خیال هم نو چې هغه موږ نه پاتې شو، لکه موږ نه به هیر شو. صحیح ده. ابا جان تو بیا سوئی کس قدر بجلی ضائع ہو رہی ہے. بجلی صرف اتنی استعمال کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو. وې څومره بجلی ګوره تاسو ګوره ضایع کیږي روانه ده. څومره چې بجلی زمون استعمال کی وی مطلب هغه موږ له پکار دی، څومره چې زمون ضرورت کی وی موږ له پکار دی چې هغه موږ یوز کو استعمال کو. ډیره غسته خبره کړې دا ورته. صحیح. نو بیا ګوره کلثوم سوئی کلثوم ابا جان بجلی ضائع ہونے سے بلا کیا ہوتا ہے. وای ابا جان د بجلی ضایع کېدل سره سکیږي اسی لکه بجلی ضایع کیږي نو دې سره سکیږي. صحیح ته داسې کوېسچن غوندې وکړو. خیال دې نو بدی کې راځو ګره ټهره اور بتای پنکھا اور ٹی وی کیوں چل رہے تھے. پنکھا پکې او ٹی وی ولې لګیدل، هغه په بیل کمره کې لګیدل ماشومان ورکې نو او ماشومان دی خپل کلونو سره لوبي کولی او هغه سی فزول ایکسترا لګیدل نو دا په اسراف کې راځي، فزول خرچي ده. صحیح ده. ځکه هغه بیخي دغه طرف ته دھیان نو، مطلب هغه دغه طرف ته بیخي خیال نو کړی دغه راشد او کلثوم. نو بیا ورپسې ابا جان دلته جواب ورکړي کلثوم له بیٹا ہم گھروں اسکولوں دفتروں دکانوں اور کارخانوں میں بجلی استعمال کرتے ہیں. چې بیٹا موږ په کورونو سکولونو کې دفترونو کې دکانونو کې او په کارخانوں کې دغه بجلی استعمالو. اس کی مدد سے مشینیں اور پنکھے چلتے ہیں. او د دې په مدد سره ماشینان او پکې سکی چلیږي. صحیح ده کنه. ہمارے گھر ٹھنڈے رہتے ہیں. زمون کور سوي دي سره یخ وي. اگر بجلی نہ ہو ہماری مشینیں رک جائے. چې کله بجلی نه وي زمون ماشینان بس کیږي ودرېږي با. गर्मी से हमारा बुरा हाल हो जाए हम टीवी ना देख सके. نو د ګرمۍ نه زمونږ بوره حال شي، سی بد حال بشي ځکه چې بجلی نه وي نو پکې ایر کنډیشن ایټسټرا دا ټول به بند وي. صحیح ده. او مونږ به ټي وي هم نه کتلی شو ځکه چې بجلی نشته. کمپیوټر نه چلا سکے، کمپیوټر هم نشو آن کولی. خیال دې ولی دا هم په بجلی سره دی. بہت سے کام ادھورے رہ جائے. نو ډیر کارونه بس شي نیمګړي به پاتې شي، مطلب اومغه شان به ودرېږي. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار لوڈ شیڈنگ हो जाती है. وای تابلی دلی وی چې کله کله سکیږي لوڈ شیڈنگ کیږي، مطلب بجلی زی راځي لګ ټایم وی لګ ټایم نه وی دي ته لوڈ شیڈنگ وای. اس وقت ہمیں کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. او بدغه ټایم کې به موږ ته څومره پریشانی وی لکه ډیر پریشانیاں مخې ته راځي. بیا اگر हम बिजली की बचत करें तो लोड शेडिंग से बच सकते हैं. او کوچري موږ د بجلی بچت کو مطلب اغلک سیف کو نو دغه لوډ شیډنګ نه موږ څه کولای شو، ځان بچ کولای شو. خیالم ده. دا شو راځو نیکسٹ پیج د پیج نمبر 72 طرف ته راشي. دی پکچر کې تاسو کتلی شي ګوره هغه پکچر ورکړی دی. ابا جان دی، راشد دی، کلثوم دا، کمره دا ګوره پکې لګېدلې، ټي وي آن دی، دا د دوی هغه روم دی. دا ټوله کیسه دلته سٹارټ ته روانه ده. پکچر کې ورسره غور سره ګورئ. صحیح ده ویورز. ٹھیک شو स्टूडेंट्स. بیا راځي ګوره ښه راشد سوی ابا جان لوڈ شیڈنگ کا بجلی سے کیا تعلق ہے. دلته یو بل کوېسچن راځي شوی دی. وای ابا جان چې د لوڈ شیڈنگ بجلی سره څه تعلق دی. صحیح ده. ابا جان ول بیا جواب ورکړي ہمارے ملک میں بجلی ایک خاص مقدار میں پیدا ہوتی ہے. زمونږ په ملک کې بجلی وای په یو خاص مقدار سره پیدا کیږي. جب हम बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या उसे ज़ाया करते हैं तो पैदा होने वाली बिजली हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं होती. چې کله موږ بجلی ډیر زیاته استعمالو یا هغه ضایع کو حد نه سوا استعمالو तो पैदा होने वाली बिजली हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं होती. अगर बिजली چې پیدا کیږي هغه زموږ د ضرورت لپاره काफ़ी نه وي، ولې هغه کمیږي کمې کوي. بیا
इस सूरत में हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है और बदी सूरत के मुंग तबिया लोड शेडिंग मखिता राजी मतलब मुंग द हद न सेवा यूज को या फजूल खर्ची को नो अक बिजली यवाजी जमन खुने द खटोल खलग यूज कई हर च खपल को जरूरत ते چې تم फजूल खर्ची के बलिम कई नो غسیز ډیر زیات سمره چې جوړیږي هغه نه زیات اوزي نو بیا هر چاته نه رسیږي نو دې د وجې هغه لوډ شیډینګ راځي کله نوی مسلې موږ ته جوړیږي ډیره خسته خبره کړې ده ٹھیک شو نو بیا راځي ګوره کلثوم سوئی ابا جان बिजली के ज्यादा इस्तेमाल से बिल भी तो ज्यादा हो जाता है नाइस बिल्कुल सही ना सो या बजान वही बिजली ज्यादा इस्तेमाल होलो सरा बिल به هم زیاده راځي خیال دې یو کس څومره बिजली ډیر استعمالي اغلبه बिल سره راځي داغه बिल به ډیر راځي ډیر صحیح خبره کړې ده ټیک ده کنه او کو یو کس बिजली کم استعمالي مطلب الکتریسيټي داغه خرچي مرچي کمی دي فضل خرچي نه کوي ایکسترا نه یوز کوي نو داغه बिल با کم راځي ٹھیک شو بیا سکے ګور بجانو نے جواب ورکړي جی بیٹی اگر हम बिजली ضائع करेंगे तो हमें बिल भी ज्यादा अदा करना पड़ेगा बिल्कुल बेटी خپل لور ته وي کو چاري مونږ बिजली ज्यादा استعمالو مطلب ज्यादा ضائع کو مونږ پسې بس زیات बिल هم راځي مونږ بس زیات बिल जमा کو خیال دې تو ये तो फजूल खर्ची है हमें अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची से मना किया है او داسره دا فजूल خर्ची دا او الله تعالی مونږه د فजूल خर्ची نه سکړیو منی کړیو چې فजूल خर्ची به نه کوي نو چې الله تعالی منی کړیو نو بیا په څه خبره ده خیالم ده بیا په کار دي چې دغه سیزه دغه نه ځانو ساتو دغه فजूल خर्ची مونږ نه د کول پکار नेक्स्ट वही गोरा बच्चों ने वादा किया कि वो आइंदा बिजली एहतियात से इस्तेमाल करेंगे और उसे जाया होने से बचाएंगे بیا غینه بعد ماشومان او بچو واده وکړه چې مونږ به آینده صحیح ده را روان ځل به بیا مونږ سکو بجلی به دغه احتیاط سره استعمالو او ضایع کو به نه ضایع کېدو نه به بچ کو صحیح ده کنه لکه هغه بیا دا سوچ کو چې واقعي دا خو غلط کار دی دا فضل خرچي ده دې سره خو الله هم خفه کیږي خیال دې نو بیا کوم د اساس کو لوډ شیډینګ ډیر راځي پلار خو پوي کړو کنه نو غي بیا واده وکړه چې دغه شان موږ نیکسټ ټایم دغه سیز نه کو او دغه ځای کې دونه به بجلی سکو بچ کو ٹھیک شو نو تاسو له هم پکار دي چې دغه سیزونو په ځان کې راولي د بجلی خیال ساتي دغه قدر وکي سیدا د یو نعمت ته ٹھیک ده نو چې هغه موږ فضل خرچی نه کو او فضل ایکسترا استعمالول دانه دی کول پکار بیا وي ګوره ټهره اور بتائے فضل خرچی سے متعلق اللہ تعالی کا کیا حکم ہے د فضل خرچی متعلق اللہ تعالی से हुक्म दे नो अल्लाह ताला दा हुक्म दे چې हमें अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची से मना किया है موږ الله تعالی د فضول خرچی نه منی کړیو چې داسې بنه کوي صحیح ده ځان سره به شیطان نه ملګری کوي چې فضول خرچی کوي ښه بیا راځي ګوره समझे और बताए पानी को ضائع होने से किस तरह बचाया जा सकता है اوبو د ضایع کېدو نه څنګه مطلب بچ کېدل پکار دی اوبو چې مونږه بچ کو د ضایع کېدو نه نو ګوره یو خسته کوېسچن کړی دی نو مونږ له پکار دی چې څومره سټوډنټس دي څومره لکان دي صحیح ده فیمیل دي میل دي مونږ له پکار دی کو چرې مونږه اوبو سکول لاسونه وینځو بمبه مونږه ګوره سکو کلاو لاسونه وینځو او بیا لاسونه دی خو کو بمبه هم دغه شان بهيږي نو ګوره داسې سیس نه دی کول پکار لاسونه وینځه بمبه بند کا بیا صابون یوز کا بیا راشه بیا بمبه ان کا بیا لاسونه وینځه دې سیسته ګوره دغه فضول ایکسترا وبو بهيږي دا نه دی کول پکار کو چرې مونږ چار اندام کو او دس کو صحیح ده کنه نو هغه سیس مونږ نه پکار چې وبو بهيږي او مونږ له داسې یو خطر ترتیب پکار دی چې لوټه کې وراوالو او چار اندام پیو کو دا یو خطر ترتیب دی دې نه علاوه کو چرې یو کس نهانه کوي لامبي صحیح ده کنه غسل کوي نو مونږ له پکار دی ګوره فوارې سره شاور سره هغه مستقل وبراوانی وي او بځای کیږي کو چرې مونږ د دې په ځای بالټه یوز کو یو بل داسې برتن یوز کو هغه کې وبو راجموي هغه مونږ یوز کو استعمالو خپل د صفائی د پاره کلیرنس د پاره نو دا یو خکار دی او بابا بچکی کی ځای کې دونه خیالم دی لکه دا یو سو سټیپس دي چې دا مونږ خپل دې سره احتیاط کو ال به دا کار کیږي او کو نه کو نو دا شان فضول خرچي ایکسترا پانی بځای کیږي نو خسته کوېسچن کړی دی نو دغه یو څو سټیپس موږ له پکار دي چې سټوډنټس وغیرہ اکثر لکه سکولونو کې کور کې ماشومان دغه شیز کوي چې بمبې ته ودرېږي اوبه بهیږي نور خبر نه نو نه بمبا استعمال لپاره راو کولاو کوي چې واپس نشي واپس بند کوي ایکسټرا مو اوبه مزایا کوي ټیک شو فضول خرچی مکوي بل کوېسچن کوي بجلی کی بچت کا کیا فائدہ ہوگا د بجلی بچت بس فائدہ وینو دا موږ په سبق کې ویلي چې د دې بدا فائدہ وی چې لوډ شیډینګ به کم کیږي فضول خرچی ونه راځي لکه لوډ شیډینګ د بجلی خو هر چاته ضرورت دی کنه چې موږ نه خپل دغه یوز سره خپل مطابق استعمال نو موږ ته عمر را رسی مطلب عمر به موږ خپل یوز کولای شو نو موږ له پکار دي چې خپل بجلی د ضرورت مطابق یوز کو ٹھیک شو بل کوېسچن سوئی کیا آپ بھی راشد اور کلثوم کی طرح بجلی ضائع کرتے ہیں ګوره یو بل کوېسچن کړی دی چې آیا تاسو هم د راشد او د کلثوم په شان د بجلی تاسو ضائع کوئ
نو ګوره نه موږ به داسې نه کوو، موږ نه کوو داسې سیدا، موږ بجلی خیال ساتو، فضول خرچي نه کوو، دغه شان د اوبو خیال ساتو، اسبه سپکې لګېدلې هغه به بند کوو، لایټ لګېدلې هغه به بندوي سیدا، ایکسترا یو سیس کور کې لګېدلې، سکول کې لګېدلې، په کلاس کې لګېدلې، هاسپټل کې لګېدلې، تاسو نظر په پریوتو تاسو ورځي هغه بندوي. یوازې دا نه چې ما کور دی زه بس خپل کور کې صرف دغه خیال ساتم بل ځای کې باندې ساتم، نه هر ځای کې کو د هر چا مال وي، ستا مال دی نه وي خیر د پردې مال دی ته دغه خیال وساته. صحیح ده کنه دا غي خیال وساته. یو سیس ایکسترا دی بمبا کولاو دا ماشين اسی لګیدلې دغه شان بل داسې یو ځای کې لیکته یا نور داسې کیسې دي کنه نو غي خیالو کا غبن کچ هغه سیف شي. صحیح ده کنه ثواب هم دکیږي او دغه سیس بم حفاظت کی شي. ٹھیک شو نو دغه سې کیسې مونږ لنه دی کول پکار نو دا یو سبق یو لسم نمبر او بجلی بچای دی بدی بو کې شامل کړو چې دا قصیزونو مونږه حفاظت کو بجلی حفاظت کو صحیح ده غي قدر کو هغه بچو. ٹھیک شو نو دا سنانه کا سبق د دې ایکسرسایز نشته صرف تاسو ته ویلو چې تاسو بدی باندې پوه شئ. امید لرم تاسو به بدی سبق پوه شئ وي خوندونه بمته اغستی وی ډیر زبردست طریقې سره ان شاء الله ویډیو کمپلیټ شو. بل ویډیو کې او بیا چې کوم پیج نمبر 73 دی سبق نمبر 12 دی میرا پیارا وطن ډیر زبردست سبق دی انټرېسټینګ سبق دی خیال دی نو دا به تاسو درکو سیدا خسته نظم دی نو ان شاء الله دا به تاسو ته ډیلیور کوو. زموږ ویډیو کمپلیټ شو او چې ویډیو مخه شي وي دا چینل سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ ان شاء الله دا بوک با په مخ کې بوزو. ثانکس فار واچینګ مونږ لره کې اجازه الله حافظ.